أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. سورة نساء دریه سیوا په صورت کې اصلاح د معاشره کې دا او داغه احکام ذکر کېدل. پاولې عیسی کې شپاړس احکام ذکر شو چې پاغه اصلاح د معاشره راتلا. هغه احکام چې پاغه اصلاح آغا احکام چې پاغي اصلاح راتلا د پاره د رعیت او د قوم. دارنګي صورت کې بیان د فرق ثلاثه او د درې ډلو کو، د مؤمنانو بیانو، د منافقانو بیانو او د اهلی کتابو د يهودو بیانو. ال سره ذکر شوی د منافقانو بیان شروع وو. نن سبق کې بیا د منافقانو بل صفت ذکر کړي. یو صفت پرون سبق کې د منافقانو ذکر ک چې دا منافقان د الله رب العزت سره په خپل خیال باندې دوکه کوي. نو چې کله د الله سره دوکه کوي دا منافق نو زما او ستا سره خو به خود کوي او زا او ته ورته سنخ کارو. دویم صفت پرون سبق کې ذکر شو منافق چې کله د دین کار لذي نو د کې سستی وي، سوس پوس وي. او بل صفت ذکر شو منافق چې کله د دین کار کوي نو پدې کې د الله رب العزت رضا مقصد نه وي، بلکې دای مقصدی چې ما خلق او پیژني او ما خلق او ویني. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. او بل صفت ذکر کا چې دا منافق دوپړک ته نه د مؤمنانو طرف ته دی او نه د کافرانو طرف ته دی. لا اله الا کی بیا ذکر کئی یا ایها الذین آمنوا او صاحبانو دی ایمان، او آکسانو چې تاسو ایمان راوړل. او مومنانو ګوره دا سی یو جمله ده، دا نهایت قیمتي او خوږه جمله ده او دا قرآن اکثر مقررات سره ذکر کوي. دا جمله قرآن کریم کې الله رب العزت یو کم 90 ځله ذکر کړی دا، 90 مرتبه ذکر کړی دا چې یا ایها الذین آمنو. او اکثر په ابتدا د آیاتونو کې دا ذکر وی یا ایها الذین آمنو. د سورۃ بقره کې په اول ځل باندې ذکر دا، نو سورۃ تحریم کې بالکل په آخر ځل باندې ذکر دا. صرف یو سورۃ ته چې پاغي کې په مینز د آیت کې دا جمله ذکر دا ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. الته په مینز آیت کې ذکر دا. ما سوا دغه آیت نه ټول قران کریم کې په ابتدا د آیت کې په اول د آیت کې دا جمله ذکر دا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. او مومنانو منی سئی کافرانو لرا په دوستای باندې
سوا د مومنانو نا او مومنانو د کافرو سره تعلق نه ساتئ بلکې تعلق او دوستی چې ساتئ د مومنانو سره وساتئ اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا آیا اراده کوي تاسو چې وګرځوي تاسو د پاره د الله په تاسو دلیل ښکارا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار یقینا منافقان پلاندې طبقه کې د اور د جهنم بوي فی الدرک الاسفل په طبقه لاندې کې بوي من النار د جهنم دا منافق اعتقادي چونکه منافق دو قسمو یو منافق عملی او بل منافق اعتقادي وو منافق عملی چې بعضی وی مؤمن مسلمان خو بعضی صفتونه پکې د نفاق راشي او هغه اکثر په مسلمانانو کې موجود دي او دویم د منافق اعتقادي هغه توي چې عمل هم د نفاق ته خو عقیده هم د شرک او د کفر ده نو د منافق اعتقادي مقام الله ذکر ک چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار یقینا منافقان په طبقه لاندې کې وي د اور د جهنم ولن تجد لهم نصيرا اور او ارگز وبمو نمومي تدای د پاره څوک امداد کوونکې الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله اوس د دې ځاینا د منافق د توبې د پاره سلور شرطونه ذکر کړي ګوره سورته بقره کې د مولا د توبې د پاره شرطونه ذکر کړل درې سورته آل عمران کې د امین توبې د پاره دو شرطونه ذکر کړل نو اوس دې ځای کې دی سورته نساء کې د منافق د توبې د پاره سلور شرطونه ذکر کړي د دې منافق ضرر او نقصان په نسبت د مولا او د امی باندې ډیرو نو د دې وجنا د په توبه کې سلور شرایط قرآن ذکر کړي کله چې منافق توبه وکړي نو دا سلور شرط به کې موجود وي نو الب الله رب العزت د توبه قبلې او کدا سلور شرط پکې نو موجود نو د توبه الله رب العزت نه قبلې د zarar د مولانم سیواو د zarar د امینم سیواو نو زکه سلور شرط قرآن ذکر کوي اول شرط الله ورله ذکر کوي الا الذين تابوا مگر آکسان تابو چې توبه وکړه د دې بد عمل نا تابو توبه وکړه او د دې نه بعد الله زبنیک عمل کوم او دا ګناه بزنه کوم اول شرط ذکر ک دویم شرط واصلحوا او درست ک بیا خپل عمل یره زوس آینده چې کم عمل کوم نو په سنت طریقه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بز نیک اعمال د الله د رضا لپاره کوم او دریم شرط ورپسې واعتصموا بالله منګولیو لګولی په دین د الله په کتاب د الله واعتصموا منګولیو لګولی د خدای په قرآن منګولیو لګولی د الله رب العزت په دین چې اوس په د دینه بعد زکلک د الله رب العزت د دین کار کوم او بل شرط ورپسې ذکر کوي واخلصوا دینهم لله سلورم شرط او خالص اکړه بلن خپل د الله رب العزت درزا د پاره
ګوره اخلصو دینهم لله چې د دینه بعد دې کم نیک عمل کوي نو هغه نیک عمل پاغي کې به اخلاص وي واخلصوا دینهم لله دا سلور شرط شو تابوا واصلحوا واعتصموا بالله او واخلصوا دینهم لله واولئک مع المؤمنین نو دا کسان دي سره د مؤمنانو اوس مؤمن شوي او د مؤمنانو په ټولګي کې حساب شوي کله چې توبه وکړه د خپل نپاک او د غلط عمل نه او دا سلور واړه شرایط په دې توبه ستا کې موجودو وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما او زر دې چې وربکی الله مؤمنانو ته اجر لوی ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم یو معنی دو معنی کی یو ما استفهامیه ده ما يفعل الله بعذابكم سکی الله تاسو ته عذاب در کول باندې سکی الله تاسو ته عذاب در کولو که چرته تاسو د الله تابعداري کوي او تاسو ایمان راړ نو بیا ول تاسو د الله عذاب در کوي یا ماینا پیه ده ما يفعل الله بعذابكم ندر کئی اللہ تاسو تا عذاب ان شکرتم کچرت تابداری کوئی تاسو و آمنتم او ایمان راوڑ تاسو سورت فرقان کی آیت نمبر 77 کی اللہ رب العزت عمدہ شان مضمون التم ذکر کرے دے سورۃ فرقان کی اللہ وی قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم او آیا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکی پتا سبانے رب زما لولا دعاؤکم کچرتنوی بلنستاسو اللہ لرا یا ما یعبأ بی ندر کئی اللہ تاسو تعذاب لولا دعاؤکم کچرتنوی استاسو بلنا غیر اللہ لرا نو التم دا دومانی او دا مضمون ذکر دے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم ندر کئی اللہ تاسو تعذاب کچرتا تابداری کوئی تاسو دا اللہ او ایمان راڑ تاسو پا اللہ وکان اللہ شاکرا علیما او دے اللہ قبل ان کے شاکر چکل دا اللہ پا صفت کرائشی نمانا قبل ان کے وکان اللہ شاکرا دے اللہ قبل ان کے علیما او پوزات واخر